د حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها د زوی په مرګ خاوند سره همبستري. ام سلیم رضی الله تعالی عنها د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مور وه چې د خپل لومبي خاوند یعنی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه د پلار د وفات نه پس کونډه شوې وه او د حضرت انس رضی الله تعالی عنه د پالنې په خیال یې څو ورځو پورې نکاح نه وه کړې. دې نه پس یې حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه سره نکاح وکړه چې د هغه نه یې یو زوی ابو عمیر پیدا شو. هغه سره به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې به د هغې کور ته تشریف یوړو نو خوشطبعي به یې کوله. اتفاقا ابو عمیر وفات شو. ام سلیم رضی الله تعالی عنها هغه پاک صفا کړو، ویې لامبولو، کفن یې ورته واغوستو او په یو کټ کې یې سملو. د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه روژه وه. ام سلیم رضی الله تعالی عنه هغې دپاره خوراک وغیره تیار کړو او په خپله یې هم خپل ځان ښایسته کړو، خوشبو وغیره یې ولګوله. شپې ته یې خاوند راغی، ډوډۍ یې وخوړله. د بچي د حال تپوس یې وکړو نو دی ورته وویل چې اوس خو په آرام معلومیږي، بیخي ښه شوی دی. هغه بې فکره شو. د شپې خاوند ورسره همبستري یعنې کوروالی هم وکړو. کله چې سحر را پاڅېدو نو دی ورته وویل چې د یوې خبرې تپوس کومه، که چېرې څوک چاته څه څیز قرض ورکړي بیا ترې هغه واپس غواړي نو واپس کول پکار دي یا ځان سره ساتل او نه واپس کول. ده ورته وویل ضرور واپس کول پکار دي، دا ایسارولو یې څه حق دی. غوښتلي څیز واپس کول ضروري دي. چې د ام سلیم رضی الله تعالی عنها واورېدل نو ویې ویل چې ستاسو زوی کوم چې د الله تعالی امانت و هغه الله تعالی واخیست. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه په دې غمجن شو او ویې ویل چې زه ولې خبر نه کړم. سحر د نبي علیه الصلاة والسلام په خدمت کې ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دا ټوله کیسه عرض کړه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه او ویې فرمایل چې شاید الله جل شانه په دغه شپه کې برکت واچوي. یو انصاري وایي چې ما د نبی علیه الصلاة والسلام د دعا برکت ولیدو چې د دغې شپې د خبل نه عبدالله بن طلحه رضی الله تعالی عنه پیدا شو چې د هغه 9 بچي وشو او ټول قرآن شریف ولوست. پیدا کې لیکي ډېر د صبر او همت خبره ده، خپل زوی دې مړ شي او دارنګې هغه برداشت کړي چې خاوند هم محسوس نه کړي. ولې چې د خاوند روژه وه نو په دې خیال که چېرې خبر شي نو خوراک به یې هم مشکل شي.